أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. سورة البقرہ آیت نمبر 125 رکوع نمبر 14. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ او هر کله چې جوړ کړه مونږه البیت کعبه مثابتن زید عبادت للناس د خلق د پاره و امنا او زید امن واتخذوا او جوړ کړه من مقام ابراهیم مقام د ابراهیم مصلا زید مانزا وعهدنا او مونږ حکم وکړو الی ابراهیم علیه السلام تا و اسماعیل علیه السلام تا ان طهرا دا چې تاسو دوانه پاک کئ بیت یا کور زما للطائفین د طواف کوونکو والد پارا والعاکفین او د اعتکاف کوونکو د پارا والرکع السجود او د رکوع او سجده کوونکو والد پارا. ما قبل آیات کی اللہ رب الجلال دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا امتحانات و تذکیره چې دی نو هغه الله بیان کړه. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. په یو څو خبرو سره د ابراهیم علیه السلام امتحان واغستل شو. ابراهیم علیه السلام هغه امتحان کې چې دی نو کامیاب شو نو پاغي په بدله کې وته الله رب الجلال انی جاعلک للناس اماما د امامت او د نبوت چې دی نو هغه اهم منصب چې دی نو هغه ورته حواله کو. اوس په نننی آیات کې الله رب الجلال د بیت الله یعنی د خانه کعبه د تعمیر متعلق چې دی نو هغه بیان کړي. د خانه کعبه د تعمیر تفصیلی واقع چې دینو هغه ان شاء الله په ولسمه سپاره کې په سورۃ الحج کې چې دینو هغه راځي. او چونکی دا تعمیر چې دینو حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام نه چې دینو هغه شوی خدایات ساتي چې د کعبه تعمیر یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام د کعبه تعمیر خو کړی خو لیکن دا سینه چې اولنې تعمیر چې د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام کړی بلکې د ابراهیم علیه السلام او د حضرت اسماعیل علیه السلام نو مخکې هم چې دینو دا بیت الله او د خانه کعبه چې دینو دا وا بلکې مفسرین خدا وایي چې د حضرت آدم علیه السلام د پیدایش نه مخکې چې دینو هم دا خانه کعبه چې دی دا وو د دې به عبادت چې دینو هغه به فرشتو کولو. خو بیا حضرت آدم علیه السلام ته الله چې هغه حکم وکړو داغه هغه تعمیر چې دینو حضرت آدم علیه السلام بیا دا چې دینو دا د حضرت نوح علیه السلام پورې چې دینو دا برقرار و خو لیکن کله چې طوفان نوح د نوح علیه السلام په زمانه کې چې کم طوفان راغلی او کم سیلاب راغلی او داغه سر چې دینو د دې هغه تعمیر چې دا ورزيدل و. دا د حضرت ابراهیم علیه السلام په وخت کې الله رب الجلال چې دینو هغه ته چې دی حکم کوي دی دوانو ته نو هغه بیا هغه کم بنیادونه چې دینو غیر اخکار کړل او پاغي باندې چې دینو بیا دوی یو بل تعمیر وکړلو. نو د خانه کعبه تعمیر یعنی ابراهیم او اسماعیل علیه السلام کړی خو لیکن دا په هغه سابقه بنیادونو باندې چې مخکې نه کوم تعمیر او په طوفان نوح کې چې دینو هغه خراب شوی و.
نو الله فرمایي واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا او هر کله چې جوړ کړه مونږه البيت کعبه مثابتن زید عبادت. د مثابتن مفسرین دو معنی کوي. یو د مثابتن معنی چې دی بار بار زید راتلو، بار بار زید راتلو. او چونکی کله چې سړی حج د پاره لاړ شي د کعبه دیدار لاړ شي د بیت الله حج او طواف هغه نو وکینو بیا د هغه حاجی چې نو بار بار تلو ته چې هغه زړه کیږي د هغه کم انوارات چې په دبان یو پیر کله راوريږي نو بیا چې دینو د زړه چې بار بار چې دالته کیږي. نو ځکه الله فرمایي چې مونږه دا خانه کعبه چې دنو دا مونږ د بار بار دراتلو زی جوړ کړلو. او څوک چې د حج د اراده لپاره وځي نو وای دی چې دین وای د رحمتونو په سمندر کې چې دین نو د ور ټوپ کړلو دی بیا پاغي کې سکه غوپې وਹੀ. په هر قدم د اوچتې دوه باندې 1500 نه کوي ملويږي او په هر قدم د کې خودو سره 1500 ګناهونه معاف کیږي. او دی چې وای کله حج وکي وای د ګناهونو نه داسې پاک شي لکه په دغه ورځ چې سړی د مور د ګیډې نه چې پیدا شي. او باقی زندگی چې یعنی د حج سره خو د ټول ګناهونو معاف شو او که باقی د زندگی پاتې نو پدې کې د پکار د چې د احتیاط وکړو ځان دي د ګناهونو پاک سره. نو نن سبا چې خلک حج ته لاړ شي هغه حج چې نو भरपूर کوشش وکړي په خشوع خضوع سره چې هغه حج وکړي ځان د ګناهونو چې په کې مو ساتي او یو د پخې اراده سره چې نو هغه واپسې مو کی کګیره میره کټکول نو دا غیب په اراده کې چې د وسنه چې نو دا ګناهي کبیره بچری آینده لپاره نه کوم او ګیره بچری نه به برش کوم او نه به کټ کوم او نه به کلین شو کوم بلکې باقاعده بر سنت مطابق چې نو هغه به ګیره پوره پر هغه سورې ځغ انوارات چې دی هغه یي بیا شیطان په غالب شي بیا چې نو هغه دغه طرف ته متوجي شي. بهرحال مثابتن مفسرین فرمایي چې الله فرمایي چې مونږه دا خانه کعبه بار بار دراتلو زی وګرځولو. نو تفسیر ما تاسو دا وکړلو چې سړی یو پیر هم حج ته لاړ شي نو بیا بار بار د زړه کېږي چې ځول ته لاړ شم. او یا معنا وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً او مونږه جوړ کړه خانه کعبه مثابة زید عبادت والته خلق زی ولته عبادت کوي للناس د خلقو د پاره او امن او زید امن. خانه کعبه بیت الله نه مراد یعنی مسجد حرام چې څومره پوره علاقه ده ایریا چې دا نو دا الله رب ذوالجلال د امن زی چې دا ګرځولې دي. کله چې دی بیت الله ته سړی داخل شي مسجد حرام ته سړی داخل شي نو الته دې سړی شو دې مامون شو دې په امن کې شو دته به څوک نقصان چې دا غبنر رسي. وزلته یو مسله فقها بیانې چې مسجد حرام چې دینو دا خو د امن زیدي دلته بچاته نقصان چې دی نه بر رسوي الته به قتل و غارت به نه کوي چاته به تکلیف چې دا غبنر رسوي. خو کوس یو کس داسې دی چې هغه مجرم دی هغه قتل کړی دی او دی چې دی نو مسجد حرام ته چې دی داخل شو نو د قران تعلیم خدا دی چې دی وس مامون شو امن کې شو نو آیا دنه په قصاص غسل کی او کنه غسل کی. امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی فرمایي چې په مسجد حرام چون کې دغه مسجد حرام چې کم دی دا خو د امن زیدي هلته خود ته امن چې هغه میراو شوې دي خو لیکن دی به دغه زین په ست طریقه باندې راوکاږي او د مسجد حرام د حدود نه چې بهر بچی نو هغه ته سزا ملوي هغه به قصاصن چې هغه به قتل کیږي. باقی په هغه ځای کې دنه چې نو مجرم ته سزا ورکول دا چې دا جایز نه دي ولې چې هغه د امن زی دي. الله فرمایي چې دا د امن زی جوړ کړی دي دته چا ته چې دی نو که یو مجرم هم نو د مجرم ته به د جرم هغه سزا الته نه ملوي خو هغه زینب چې په ست طریقه باندې چې دی راوکاګر کې هغه لپاره بیا علما مختلف راکړي چې پاغه باندې به خوراک سکا کوو چې بند کړي شي هغه د خوراک سکا کوو به نه ملوي دي به مجبورن چې دی دا غزين راوي.
دا یو قسم مشهور والله ولم چیرې د خلکو نورو چیرې ته خانه کعبه ته داسې څوک داخل شوی وو بیا چې دینو زمونږه غالبا د زیا په وخت کې چې دینو هغه چې دینو خپل فوج ولې غلو نو الته خو هغه قتل غارت نشو کولای ځکه چې د امن زیری نو بیا سوي چې رالته وبور پرې خو دی هغه له سکرنټ ورکو سپدې طریقه باندې چې دینو هغه کم خلکو چې قبضه چولې نو هغه تر وکړل والله ولم حقیقت سړي خو بهرحال مسجد حرام چې دینو دا امن زیری نو چا جرم کړی او دی الته لاړ شل ته پناه واخلي نو الته خو بچرین هغه ته سزا نه ملایوي خو لیکن داسې صورت په اختیارول غواړي چې دی دغه زی پرید او دغه زین راوځي او بهر په بهر چې هغه ته سزا ملاوي شي واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى او جوړ کړي مقام د ابراهيم مصلى زید مانزه مقام د ابراهيم دا چرته دي سا کوټه نه دا یا دا چرته برنده نه د چیرال هغه ځکه تاسو د منظر لپاره غونی سو تاسو چلته موس کوي بلکې دا هغه کانی دي چې کوم ابراهیم علی السلام او د اسماعیل علی السلام د بیت الله او د خانه کعبه په تعمیر کې چې دا استعمال کړي او په دې باندې به لکه څنګه چې سړی قوازه استعمالي نو دا د قوازه په تور باندې بچی نو دا به استعمالي دو دا تعمیر هغه کړي او په دې باندې چې دینو وای چې را د ابراهیم علی السلام د خو نشانات چې دینو هغه په هم پراته دي نو دغه ځی چې دینو تاسو د منظر لپاره چې دینو جوړ کړو دلته چې تاسو موږ کوي موږ کو چون کې نه دی الله دې موږ نصیب چې موږ لاړ شو موږ مو نو دا خانه کعبه نه لګ معمولی په طرف باندې دي او په شیشه کې بند او بیا واقعي چې جالای په ویم لګې دي دا او ډېر غټ خرچه به سعودي حکومت کړل نو وس دغه ځی د مانزه حکم څه دی نو دا چې کله د طواف نه سړی فارغ شي و چکر ولګي نو 2 رکعات چې دین واجب دي نو په مسجد حرام کې د طواف نه پس 2 رکعاتان منځ کول دا چې دا واجب دي دا بخا مخا کې او د مقام ابراهیم دا کم کانی چې د دې سر خواته کول چې دا سړي دا سنت دي دا غي سر خواته کول دا سنت دي باقي په مسجد حرام کې په خامخه په یوځي کې با د طواف نه پس د وو چکر نه پس چې 2 رکعات چې منځ کول دا واجب دي او دا کانی هم دي چې کله ابراهیم علی السلام ته الله حکم وکړلو چې تو اعلان وکړه واذن فی الناس بالحج خلق ته چې دینو د حج د پاره چې اعلان وکړ ابراهیم علی السلام الله ته فرمایل چې زه چاته اعلان وکړه خو بیابان اسم نو مکه پاغه ټیم کې ټول بیابانو شغلن علاقه نو الله رب الجلال ته چې تو اعلان وکړه رسول چې دا زماره غدي د چا په قسمت کې چې د مالک لري چې دی به د حج د پارازي زوبه د هغه کده مور په ګډه کې می دا आवाज بچی دی هغه ته رسی مفسرین فرمایي چې ابراهیم علی السلام دغه आवाज چاته هم رسیدلې دی بچی دی حج د وزي الله دې